بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان خصال المنافق باب دے پا بیان دا خصلتونو دا خوینو دا منافق کی خصال خصلت جمع دے یا دلتا مصدر استعمالی خصال المنافق نفق نوت دے نون فی قاف لفظی معنی سورنگ دے یو دا سے ٹنل چا داغی دوخلی ناغی توی نفق عام عربے کے دا خادمے سوڑی تا نفق ہوئی اغی تا نفق پدے وجوئی چے کلا داغی نیون کے اغی پسی لال شی او یوزے کے لاس خطے کی چرہو نسی نا پا بلا غاڑوا نیوزی نیول نور گئی آغا سغے چا داغا قائدو کے فرقی ظاہر کی مسلمانی او ظلن کافری ناغت منافق ہوئی مکہ مکرمہ کے منافقین نو التخالص یا آغا خلقو چا مومنانو مشکلات و باوجود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑو ادویم آغا خلقو چا خالص کافر و مشرکو مدینی منوری تا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو کو صحابہ کرام سرا نے اختیار داغی راغے ٹول اقتدار داغی شو زور و زبردستی داغی شو پدی وجہ خلق چاغل ازرنا کافرو ناغی پخلوانے کفر نشخ کارا کولے ما سوا دا یہود و دا نصاراؤنا عام خلقو کے چکم خلقو اگی یا مسلمان دل او یا بے ازلکے کفر ساتو خو پخلے بے ازان مسلمان خکارا کو دا توی منافق شریعت کے دا منافق دے اور داغے منافق برائی دارا چدا دا عام کافر نہ بدترین کافر دے زمونگا خلق پدے لفظ ویلو کی احتیاط نہ گئی ہر چاہتا منافق ہوئی بلان کیسا منافق تاچہ منافق ہوئے نہ تو کافر شوئی لیکن تا مسلمان دا کافر ویلے دا علماء ہم دا کار دے دا بیچارگانو حدیث نہ دے ویلے دے وجنا مسلمان بدعمل مسلمان تا کافر ہوئی قرآن چا دا کم منافق ذکر کی ناغد عقیدے منافق دے اور کافری دے حدیث کی چا کم ذکر دے دا آغا چا ذکر دے چا دے دا عقیدے نا مسلمان دے لیکن عملی منافق دے دے غلط ہے کہ امت تقریباً اکثر و بیشتر مبتلا دے دیتا خصال المنافق ہوئی دا منافق خوی ندی دا مطلب نہیں چی کرن یا مسلمان دا خوی نخپل کلل نو دے آغا شان منافق دے کم چی دا مدینہ منوری ہو دیر خلق پکی دام ہوئی چی فلان کے بالکل عبداللہ ابن عبی دے دا بے احتیاطی دی چی منگے کو دے زیت را رسولی ہو چی منگا مسلمان تا کافرم وایو مسلمان تا منافقم وایو پدے نہ پوئیگو چی ما چاہتا کافر و منافق ہوئے حدیث کدا راضی چکاغا سڑے حقیقتاً کافر و منافقی خوزر ٹک دا خطے خود عقیدی را نہیں خبر دا عقیدی تعلق خزل سر دے کلے چتا یو مسلمان تا کافر و منافق ہوئے نا کفر و نفاق تا واپس چا الٹا تا کافر شے الٹا تا منافق شے دے تکفیری سیز نزان ساتے دا ویلے ہی دا اخلاق دا منافقینو دی دا اخلاق دا مشرکینو دی مونگ نے خلق تپوس کی اتدا سے ویو اور دا کافر منافق نہ وے کاش چتا دین ویلے وے دینے ویلے نہیں پوئی گنا نا اس بیسا او دے بوتی ہوئی چاہ مسلمان تا منافق موائق البتہ دا خوینا دا مسلمان دا شان مطابق ندی کم چپدے حدیث کرا جی دو حدیث ذکر کی دے باپ کی تو دوڑا مفہوم یو دے چی مسلمان دے دے اوصاف و نظان ساتی مخکن تاثر روانی
قتل چیرہ ایمان ستوئی اسلام ستوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیحات ورکل خم مومنان سوک دی دے مخدل چلوی چا کے دا تکبر چا کی بیدا مویل چی دین دا خیر لٹول نم دے. نبی آوی گورا مسلمان چی کلا گناہ کبیرہ کئی نو آغا وقت کے ایمان تا دا کمشوی دا ایمان نور نئی نو اسوی دا منافق دا خوین نمزان ساتے دا اسے نئے لگیا دا ایمان او دا اسلام حفاظت کری. دا زمونگ دین دے خلق دا خبری وڑی اخکاری دا وڑی ندی دا دے خبرو دا تعلیم و تربیت تا پارا با اللہ رسولان را لے گل. زمون خلق دے اقتدار دا دنیای مال و دولت اگی دی اگے پسے منڈی ہوئی دا دین خیال نساتی الٹائے خلق پورے خان دی چاہا دا دین کار کئی. مال و دولت و دنیا دا ختم دن کی دی اور دا انسان دین دا قبر کم پکاری کی اور دا پا آخرت کم پکاری کی. زمونگ اصل خیر خواہ غدی چامونگ تا دین خیر. دے حدیث کے دا منافقینو دا خسائلو دا غید خسالو دا غید خوینو عاداتو ذکر دے. مسلمان لپکاری چا دے عادتونو نزان اساتی. دیکھ دے اول حدیث پیش کی دا سیدنا عبداللہ بن عمر. عمر پسے چکل وہ اولی کلیشی لکدل تلیکل دے دا عمرو نہیں دا عمری تلفظ ندان خبروے خلق عمر بن العاص تا عمرو بن العاص ہوئی. عمرو نہ عمر بن العاص اور چکل دے پسے وہ نہیں نہ بیادا عمری دا دے فرق دا پار دے چھ دا عین زورو ایما و کدا عین پیخو ایم یعنی عمر پسے چھ وہ اولی کلیشو دا عمر دے تری کلو تا مدا چھ دی کلی خدا سری دا اور شی الفاظی اگر لیکلی یو شانتی شی ویلی ول شانتی شی انگریزائی کا ڈیر شی الفاظ دس دے کم کسان چھ پا انگریزائی پوئی یا دا نیچرل سپیلنگ اولی کی صحیح چھ نیچرل اولی کی بیا پوشی دا نیچرل ویلی شی تلفظ خود آگے نیچرل دے لیکن دا آگے سپیلنگ خود دا دے دا سے ہر جب کہ الفاظ وی چھ دا آگے لیکل یو شانتی لیکن دا آگے تلفظ بدلی. دا دوارا پلا روزی صحابہ دی رضی اللہ عنہما عمر بن العاص عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما پلا روزوئے دوارا صحابہ دی. دا ڈیل وی سعادت تے چھ اللہ چالور کی چھ پلا روزوئے دوارا صحابہ شی. اگوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. سلور صفتون دی پچا کے جدا موجودی دے و خالص منافقی. دا کم منافق دے دا عمل منافق دا عقیدے منافق کافری بدے خبردان پوئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا کم منافق بدے ہوئی نو دا عقیدے نہ دے دا عمل منافق دے. اور حدیث کی چی دا کم منافق قرآن کی چی دا کم منافق برائے راضی اگر دا عقیدے دا منافق دے. مقصد دارے چھ قرآن دا کم منافق ذکر کی نا کافر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دا کم منافق ذکر کی نا دا مسلمان دے لیکن دا خوی پدکے دا منافقینو دے. خبر و سمجھ ولی عقیدہ دا چھ مسلمان کا گناہ کبیرو کی لوے گناہو کی نا پورن منگ ویلو دے کافر کی نا ترکے میں چاہ حلال نہیں گنلے خود امرا چھ دا خوی کرے دا مسلمانانو نا دے. دا منافقین خویدے لہذا مسلمانان اللہ پکار دی چزان دی مصیبت نخلاص کی. سلور صفات تی دا چچا کے موجود شی دے و خالص منافق شی دا عمل کے دے بالکل منافق وی خالص. ومن کانت فی خصلت منہن او چا کے چپدے کے یو خوی موجود وی کانت فی خصلت من النفاق وی با پدے کے یو خوی دا منافقت ترغی پورے بدے عملی منافقی حتی یدعہا تردے چدے اغپری دی. مطلب دارے چ مسلمان وا دا گناہون پریدی دا بکینا یو خوی دارے اذا تمنا خانا کلے چدے امانت دار جوڑ کلیش
امانت ورسره کېښودی شي خانه دا د عربی خان دی، د پښتو یا د فارسی خان نه دی. دا خلک ګډوډوالی وکړي، د عربی خان راوالي نه هغه بیا لګي په پښتنو خانانو باندې، په پنجابیانو خانانو باندې، او بیا وایي دا خیانتګر دي. زمونږ هم بلا شي استادانو، الله دا ټول معاف کړي، دا غلطي کوله وه. موږ د دا قسمه خبرې کولې چې دا خ الف نون خبیث ابلیس نجس، دا قسمه خبرې الله او دا رسول نه کوي. دا جذباتي خبرې دي. دې جذباتو زمونږ قوم دې ځای ته را رسولی دا کم کې چې موږ لګیا یو اوس، دا بېدیني ده. خان هو په چاینا کې او په نورو علاقو کې څه خاص خلق و، تر هغې نوم او وصف عجمی خان نه دی، دا د عربی خان دی، او د عربی خان دا د خیانت نه وتلی. تر اوسه پورې عالمان د خان لفظ په دغې معنی استعمالوي. تاسو کینه چې د تنهایۍ کې پوه به شي. پیسې ته غواړي، مال او دولت ته غواړي، او په غیر موجودګۍ کې ته خیانتګر وایي. دا د قول او فعل تضاد دا پیدا شوی د بعضې غیر محتاط استادانو د وجې دی. استاد د هغې انتخاب ډېر په احتیاط پکار دی. چون کې د هغه اخلاق او عادتونه کتل پکار دي چې په نوي نسل کې څه برایې خو نه پیدا کوي. دا ته چې هر عالم سره کینې نه به د خان معنی څه کوي؟ خیانتګر. یعنې چا نوم یې خان ورسره لګېدي وی د خیانتګر یې. دا درست خبرې نه دي. د مسلمان بے احترامی کول، بے عزتی کول مناسب نه ده. دلته کې خدا مطلب دی چې تا امانتدار وګڼه، څه پیسې دې ورسره کېښودې، نو پای کې دی خیانت شروع کړي، نه یې درکوي واپس. په تنهایۍ کې به ورله ورکړي چې بیا دې واپس اخلې، نو تا ته به څه وایي؟ د چا مخکې دې راکړي. دا کېږي موږ سره به دا شي خلکو کړي داسې، یعنی خپل مال دوباره نه واپس کړي. نو دا د منافق خوی دی، د مسلمان د شان نه ډېره بعید ده. زمونږ خلک یوازې د مال خیانت ګڼي، حالا د خبرې ممانت. تا سره چې یو سړی یو خبره امانتن کېږدي چې تا سره دا خبره شیر کوم، ځکه په زړه مې بوج دی، که تا ته یو نه یم نو بیا راته تکلیف وي. دا انساني مزاج دی چې د داسې تکلیف راشي یا څه خبره راشي نو د خپلو دوستانو سره شیر کړي، او هغوی ته هم وایي کله کله چې یاره مسله داسې ده خو چاته وایم، کې دا فایده وشي چې دا سړی روغ پاتې شي. دا کم خلک چې تکلیف ده خبرې زړه کې ساتي، نه غریبانان زر مړه شي. د ته هم دا اصول لی چې کله سړي ته خفګان میلو شي نو پکار دی د تنهایۍ ته لاړ شي او دې جاړي لږ، ته دا بوج به کم شي. زمونږ خلک په ژوند تېرولو نه پوهېږي، دی په مرګ ډېر خوشحاله وي. مرګ واسې هم راځي، او چې سړی باندې مرګ راشي بیا دی څه عمل نشي کولی. نو دا ښه نه ده چې دی ژوندی روغ رمټي حشاش وشاشي خوشحالي چې د الله عبادات خو کړي، د خپل بال بچ خدمت خو کړي، د خپل پلار مور خدمت وکړي. د بعضې خبرو د انسان په کردار، د هغه په عمل، د هغه په کړو وړو باندې ډېر کافي فرق راځي. نو کله چې مونږ یو دوست سره خبره امانت کېږو بل چاته مه کوه، نو هغه یې بل ته وکړي چې ګوره پلانې کار شوی دی خو دا چاته وایم، نو هغه یې هغه بل ته وکړي. نو ته وایې چې دا خو عجیبه ده، ما خو صرف فلاني ته ویلي و ټوله دنیا ته خبر شو. دا خیانت دی. د خبرې دا هم د نفاق خوی دی. دیکھیے خیانت یوازې دی، د مال نه دی ویلی، بس مطلب خیانت یې ویلی دی. یو سړی دی او زمونږ په هغه باندې دا اعتماد دی، ټرسټ دی چې دی به رښتینی، لیکن هغه په رښتیا ویلو کې خیانت کوي، دروغ وایي، نو دا هم خاین دی. یو دکاندار دی او زمونږ ګمان دا دی چې د څیزونه اعلی وي، روغ رمټ دي، تول کې ناپ کې نقصان نه کوي. خلکو ته شوق کوي همداسې، منځ کې آپ آئے کې خائن دی 2 نمبر چیز ورکوي. یو سړی دوایې خرڅوي، زمونږ خیال لای چې دا ډېرې ښې دوایې دي، منځ کې هغه 2 نمبر دي. دا ټول خیانتونه دي. د مؤمن یوازې مال نه یادوي، د مؤمن شان بدایي چې هغه خائن نه وي. جوټو کې خلک خیانت کوي،
پیسې اخلي د هغې ډیوټي آرز معلوم هم دي چې دا اتونه تر 3 بجو ډیوټي ده دی کله یو خوځي کله بل خوځي ولې افیسر رانه خوشحاله دی نو دا تا په خپل ډیوټۍ کې خیانت کړی خلک خبرې ډېرې کوي لیکن عمل پې نه عمر بن العزیز باره کې مشهور ده چې فلانې او فلانې هغه له ملاقات له لړل هغې وخت هغه د خلافت سکار کې مشغوله و هغه ته ډیوه بله وه چې فلانې لړ نو هغه ډیوه هغه مړه کړه ولې یې مړه کړه په دې وجه مړه کړه چې هغه ډیوه د بیت المال د تیلو نه وه او دې کسانو کار ذاتي و یعنې زمونږ مشران داسې وو چې هغوی دغه خیانت هم نه خوښو چې د قومي خزانې پیسه دې زه ولې په خپل کار کې ولګوم او اوس خو زمونږ د ټول ذهن دا چې سړی کله چوکۍ کې افیسر شي که نه نو دی د خلکو د سر مالک شي نو چې بیا تاڼه کې شي نو هغه د هغه نه سیوایي سیاسي مشر شي نو هغه هم دغه شان چلي ایم پی ای ایم این ای نو ته وایه د ټول پاکستان د سپین او د سرو چې کوم دی اختیارمند دی مالک دی دا ټول خیانتونه دي دا زمونږ خلک کوي په مونږ کې دا کم چې ناست وي هر یو کس مونږ هم د خپلې مرتبې غلط استعمال کوو دا خیانت دی هغې خلکو نه ګیله مه کوئ یا خو زمونږ نه پیدا شوي خلک دی چې مونږ کې خیانت نه وی زمونږ مشرانو کې به خیانت نه وی خبره دغه ده کله چې مونږ کې 100% خیانت موجود دی نو مونږ څه توقع ساتو چې مونږ سره به څوک ښېګړه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې ډونګې خبرې کوي خیانت کول دا د مسلمان شان نه دی دا د منافق خوی دی بله دا چې ویزا حدث کذبا کله چې خبرې کوي نه دروغ وایي دروغ ویل د مسلمان شان نه دی د یو سړي ته دروغجنوالی معلوم شو په هغه اعتماد مه کوئ قرآن حکم دی کونو مع الصادقین ایمان والو د رښتینو ملګري شه د رښتینو ملګري نه وي خلک پوهېږي دا فلانی دروغ وایي خو د هغې باوجود د هغه نه روان د رستو به کېږي دی تنهایی کې پرېږدی دا به په خپله اصلاح وشي نن چې څومره لوی دروغجني دومره به اثر جمګټه ډېرې وإذا عاهد غدر او کله چې وعده وکړي نو بیا غدر کوي دوکه کوي یعنی وعده نه پوره کوي وعده نه پوره کول د منافق خوی دی دا خو زموږ تجربې شولې چې کم کم خلک وعدې نه پوره کوي خبره به ورته وکړي یاره ورځ پس به دا شی داسې وشي ورځ نه میاشت پس هم نه کېږي دا من حیث القوم د قوم جرم دی یو سړی چې پیسې ستا نه قرض واخلي نو تا ته به ووایي چې 2 ورځې پسې در کوم 2 کاله کې در کې هم به تر وکړي مونږ نه دا یېر دی چې زمونږ رسول مونږ کې کم اخلاق پیدا کول غواړي او د کومو اخلاقو نه مونږ بچ کول غواړي کله چې خبره راشي هر سړی قسم خوري زه مسلمان یم او زما خپل رسول سره محبت دی رسول سره محبت د هغه په تابعدارۍ ښکاره کېږي د هغې بل څه ذریعه نشته دی د یو سړي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان دی هغه سره محبت دی مینې ده نو د هغې بلې سلامت نشته دی ما سوا د دې نه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروکار شي قول کې فعل کې عمل کې اخلاقو کې عادتونو کې د هغې اتباع وکړي یوازې ګیره ساتلو کې پیروي نه ده یوازې ګیټۍ ښکاره کولو کې پیروي نه ده د هغه ټول ژوند خپلول ټول ژوند فالو کول دین زموږ دغه دی او تباهۍ سبب هم دغه دی چې مونږ هغه د خپل طبیعت دپاره استعمالو چې کوم ځای کې مونږ پوهېږو چې دلته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې زما مالی فایده ده نو هلته کوو او چې کوم ځای پوهېږو چې دلته کې ته فایده نشته دی نو بیا مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه چرت نه خرابوو چې د هغه دی کې څه سنت دي او څه اتباع ده د لفظ مخالفت کول د وعدې مخالفت کول دا د منافقانو علامت او دا بل خو ډېر عام دی الله دې معافي وکړي ویزا خاصم فجرا او کله چې جګړه کوي نو بیا کنځلې کوي اوس خو بغیر جګړې هم دا مشران بعضې شته داسې چې د قبر خوا کې ولاړ دي او دومره څښا کنځلې کوي که نه مونږ اورو الله مونږ له سترګې هم راکړي دي غوږونه هم راکړي دي
یو سړی چې بوډا شي معمر شي نو په کار دا دی چې د هغه خوله سمه وي، هغه په معاشره کې داسې وخت تیر کړي چې کشران د هغه نه څه عبرت حاصلوي، څه نصیحت ته حاصلوي، څه پوهه ته حاصلوي. حسین وسو نکي او غم کنځلې کوي په کور کې یا پلار کې ماشومان ته کوي، نو ماشومان وسه کوي. مونږ نه دا ایر شي چې کله ما کنځلې وکړه زما ماشوم بم کنځل مار کېږي. خصومت کې کنځلې کول او دې کې څه فایده نشته. یو سړی یو بني آدم ته کنځلې وکړي چې ستا خور داسې او ستا مور داسې او داسې وکم او داسې وکم، دا په دنیا کې د ټول نه لوی دروغ دی. دا سړی چې څه وایي دی په دې عمل کولی شي، داسې ګپ خو نه دی چې یو سړی چا مور خور کنځي ولې لار کې ناسته یې اوس. دا دلیل لري چې دې سړي دماغ ډېر خبیث دی، ډېر پلیت دی. که د باطن صفاوی د خولې له به پاکې خبرې راتلې، دا خولې خبرې دا دلیل کوي د په باطن. انسان په څه پېژندی شي؟ په خبرو اترو پېژندی شي. بای سړی به یې ورته ډېر لوی سړی ښکاري، خو چې کله خبره وکړي نو کان نه هو ته پوهېږي دا ډېر لوی رزیل سړی دی. کنځلې کول دا د مسلمان علامت نه دی، دا د انسان په باطني خبث، د باطن په بدۍ باندې او د هغې په ګندګۍ دلالت کوي. کنځلې کول دا د مسلمان شان نه دی. د دویم حدیث کې کوم چې د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی، په کې هم دقه خبرې دي، خو د یو کمی دی پکې، تضاد نه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دا درې واړه خبرې کړې وي، بیا وروسته معلومه شو چې د منافق بل خوی دا فلانې هم دی، نو ځکه یې بلکې څلور وویل. د دې مقصد سره د حدیث بیان مطلب دا دی چې د مسلمان د شان سره دا لایق نه ده. د مسلمان دی، د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دي، لہذا دله د هغې ګندونو نه ځان ساتل پکار دي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه وتلي چې دا صفتونه د منافق دي، د مسلمان نه دي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.